نو دا ټوټل چې د تمام دنیا خلص رو جمع کړي دا غشینه دي دا شپږ چې یا به د چا په زړه کې خواهش وي د سړی چې ښځه مې وای، یا به د چا په زړه کې خواهش وي چې زامن مې وای، یا به د چا په زړه کې خواهش وي چې ډېره دنیا دولت مې وای، بانډلې روپۍ مې وای، او یا به د چا په زړه کې خواهش وي چې ښه موټر او بنګلې به وای، او یا مې د چا په زړه کې خواهش وي چې ډېرې پرمونه رامې به وای، او یا مې ډېره ښه پرمونه مځکه وای چې کرلی مې اوبولی مې د هغې نه مې پاسل څه شی خرڅولی او خوړلی مې. د ټول خلاص د دغه دنیو چې انسان مینه پکې کو، خاص کر انسان سړی دغه شپږ شیونه دي. خو خدای جل جلاله الله رب العزت جل جلاله عم نواله عز اسمه هغه فرمایي ذلك متاع الحیات الدنیا. دا خو هغه شیونه دي چې سړی خالي په دنیو کې پیداز نه اټاولی شي، پیداز نه حاصلولی شي. دا خو هغه شیونه دي چې سړی په دنیو کې د دغه شي نه پیدا حاصلولی شي. او خدای پکې ای والله عنده حسن المآب. کسې چې په دا باندې دکان شي دا خو همیشه د سړي سره دا شي نه پته کېږي. د خدای جل جلاله سره بهترین ټکانه، بهترین د رسېدلې دي هغه لفظ کې چې موږ سره موجود ده. دا نه دی چې تاسو تموي ظاهري دا شکل جوړ کړای. او خدای پاک یایي چې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول وته ویا د خپل امت ته ویا، د خپل مخاطبین ته ویا، یعنی ټول امت ته ویا انبئکم بخیر من ذلکم. د دغه شیانه بهترین شاید تاسو ته نه وښایم چې دغه شپږ شیانه دغه دنیو د ښځې نام چې بهترین وي، دغه دنیو د بچیو نام چې بهترین وي، دغه دنیو د دنیو دولت د پیسې او د روپۍ نه د سره او د سپین زر نام چې بهترین وي، او دغه د رامې نام چې بهترین وي، دغه د میټر او بانګلې نام چې بهترین وي، دغه د کروندې او د پټۍ نام بهترین شاید تاسو ته ونه ښایم. خدا چا دې پورا للذین اتقوا. دا خبره یغه خلق د پورا دوه لافه کیایي، یغه خلق د پورا چې هغه فرضګاری لري. دا خبره چې زکم دی یغه خلق د پورا دوه چې هغه فرضګار وي، هغه د خدای جل جلاله هر حکم ته تابعدار وي، هغه د خدای جل جلاله نه په هر حکم کې ډورېدین کوي. زه یغه خلق د پورا کم عند ربهم چې د خدای څنګه د دغه خلق د پورا جنت تجری من تحتها الانهار. بغینا دي چې لوندې د دغه بغینا به څلور قسمه ویاله بایږي. بغینا دي، چمنینا دي، او دا چې کوم د کنا په دې کې بیا څلور قسمه ویاله دغه چینه به زرغون وي، او دا څلور قسمه ویاله به کې بایږي. یو به دغه بغې کې د شراب ویاله بایږي، یو په دغه بغې کې د شودې او ویاله بایږي، یو په دغه بغې کې د شراب د خالص اوبه او ویاله بایږي، او یو په دغه بغې کې د ګبینا او ویاله بایږي. دا سه بغینا خدای پاک یې چې مسردی، دا سه چمنینا مسردی چې په دا کې به د څلور قسمه ویاله جاری وي، هر وخت براونی کې ختم دل به نه وي، پانا کېږي به نه. حکیم ویاله دي هغه یو به شراب ویاله وي، یو به د خالص اوبه ویاله وي، یو به د شودې ویاله وي، یو به د ګبینا ویاله وي. دا د قرآن شریف مسره خالدین فیها. همیشه د پورا په دا کې چې د څوک ووسیږي چاته ورکړلی شي، دا به همیشه د لطف کې وي چې ډېر ښکلی منزل دی وي، ښکلی کیر دی وي، ښکلی بوګ دی وي، ښکلې علاقه دی وي، دغه نه د سړي زړه نه درېږي. نو خدای پاک یایي چې دا بغینا او دا باغچې او دا د جنت دغه منظرینه
دا هغه چې څوک هم زویر ولا ما او همیشه د پورا به کیوي او بل بد شوی و ازواج مطهره په دغه فرزګار حال کې د پورا چې په دنیا کې فرزګاری کړی وي خوف خدای کړی وي هر حکم د الله په خپل تی باندې وړای وي ادا کړی وي دغه د پورا و ازواج مطهره بیبیونه بیبی پوکه پوکه بیبیونه دغه دنیا د بیبیونه غونډه به ګان نه وي هر جنتی د پورا به دوی او یا بیبیونه دوی او یا بیبیونه په جنت کې د کم درجه والا جنتی د پورا او دا به پوکی وي دا به ظاهری پوکی وي دا به باطینی پوکی وي دا به روحانی پوکی وي لا یمسهم انس ولا جان دته به هیڅ چا دوست نه وروړه او دا به هیڅ چا لیدل یې نه وي بغیر د خپل خاوند نماز دا روحاني په کولا شي او دویم ظاهري په کولا دا چې دا بغړم نه لري اده به تخرګي بینتی اده به د خېلې بینتی اده به میکیاز نه وي اده به پخانا نه وي اده کې بسپګ نه کیږي اده به وختون نه خيږي دی به بدرنګ نه وي دی به غیر محب نه وي بلکې محبت کوین کې به وي د خپل نظر به په خپل خاوند باندې ټیټ نیولای دا به بیونه په خدای په کې چې ورکوم او دغه د نیو کدا چې جنتی شي اب دې یغه سردار اوي دوی د پورا متطهراتن پوکې وي د هر سړی د پورا په جنات کې کم از کم درجه ولا دوی او یا بیبیونه شته کله چې دوی د نیو بیبي خپل خوان ته zarar ورکو په حدیث پاک کې ابي بیونه غال وته او کوچې بیبي دای چش په تو سره دا یو میسوفار در سره دا یو امانتګار در سره دا امانت در سره دی دغه zarar مار سوا دا بیا میک در نه روشي او کله د نیو بیبي په ځړه کې لږ داسې شوبات راشي چې خدای د نیو کو خو زه وایم او ما د نیو کو مو دوه یا باندې جوړ شوې دا بیا خبره نه ده نو خدای پاک یې چې متطهراتن پوکې به وي بنولي طریقہ بنولي نوم نامیس په پدې کې نه وي په داسې طریقہ به د خپل ځاړې خدای سره د محب وي نو دا الله فرمایي چې دیغه خلق د پورا چې د خدای حکم په خپل ځکه په خپل طریقې سره وروړي او دې د پوسا دعا شینا خدای پاک دا وکړ د دنیو د مرغوب شینا چې دی چې محبت کې کېږي عاشق شپږ شینا خدای پاک وکړ چې دا ټول خلک سړی چې دی دا چې لواني شي په د شپږ کې خامخا په یو څه لوانای یا به د خځې مینا لري یا به زامن مینا لري یا به دنیو مینا لري یا به د مټر مینا لري د کوټۍ مینا لري یا به د رامه او د میګه د هو د وزیر مینا لري یا به د کاروان دی مینا لري دغه نماز سوا بغیر مقصود نشته او دا خدای پاک دا د هر سړي په ضرورت کې قدرتي فطرتي طبيعي د مینا محبت چولي ولکه دا ونه چې بیا نظام د دنیو نه چلےږي خو دغه دنیو مینا محبت به خپل ضرورت پر ادا کوي دا سنا لکه یو شعر مې ویلو په شعر کې روتي چې د انسان زړه داسې دا لکه کشتي او دا دنیا داس دغه دریاب کشتي د په دریاب کې ګرځي خپل منزل ته د دومره سوي دولې دي چې خو د کشتۍ به دا خیال سوته چې ربجان شي او وب سر نه نوځي دا زړه کې ګرځوا دا شینا کا دا ضرورت پیرا کوا دا پیدای دغه دنیو نه وخلا خو پیرا زړه ما ور کوا چې ته لمن په یغه باندې کاذو کاوه ا دنیو غاټه ته چې کوم د خدای ناراضه کاوه مخلوق خوشاله دا څه فرمان نه وګرځای دنیو چې څومره نظام دی دا ټول خوندې نه وخلا خو په داس طریقہ چې خدای په ناراضه نه خدای به نه ناراضه کوي د خپل زړه ته به دا نه چاوي زړه ته به الله چاوي نو دی واجینا الله په جنات کې د دعا شینه وکړ چې یو به زب غینا ورکم باغچه او جناتینا
او دا ویاله دا به دته ورکم او بل به دته ازواج مطهراتن پوکه به بیونه به ورکم په دنیا کې دغه رشي ته ضرورت شته په جنت کې دغه شی ته ضرورت کی بیا نشته ها کای و سړی زمان وختل په حدیث پاک کې راځي چې دا فاحش و چې مو کاش کې په جنت کې زمان شي وای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغه وخت کې بیا خدای پاک دغه زمانم جوړ کو په یو سات کې بیا چکیم نظام د بچی د وړل داغه به جوړ شي او بیا به بچای پیدا شي او یو سړی تک کروان دی او فصل خان ورکوا نو په حدیث پاک کې راځي چې په یو میټ کې به پټي به وکړلای شي غلاب کو چولای شي او به ورکړلای شي بیا به زرغونم شي بیا به لاوم شي او بیا به چکیم تک نه هغه غلاب کو ډېرای ډېرای باندې پریوزي صفا هغه به چکیم د ډبري بزنه جوړ شي او بل حدیث پاک کرتی چې وسونه تا ضرورت نشته پاتې نیو کې خو په حدیث پاک کرتی چې د جمعې پر ورځ باندې یو بازور لګيږي په جنات کې هغه بازور کې دوه قسم ماشینری یو قسم شاید ادا چې تصویرونه بلګدلې وي او هغه بازور به د پورل غدلای وي چې هغه بازور کې به د خدای جل جلاله د جمعې پر ورځ باندې دیدار کیږي بیا هغه تصویرونه به غدلې وي بیا به هر یو سړی جنتی دا غوړي چې کوم یو تصویر یې خوښ شو چې یاره دغه تصویر په شکل د مو شکل وای په زړه کې چې تیریږي هغه کم شکل به د جوړي بیا دا چې کله خپل کې تدریم یا بیونه به وتاي چې هغه خپل مخ کې ډیر خلای شوای اما که دومره نه وخت کولای لکه وېش چې کولای بیا به دا وته وي چې داسې علاقه داسې یو بازور و داسې چې کوم د تصویرونه لګېدلې بیا موږ ته خدای حکم وکړو خدای خپل دیدار وکړو بیا ته و چې د تصویره کې چې کوم شکل تاسو غوړای هغه شکل به تاسو شکل جوړیږي موږ ځکه داسې خپلې شوي نو بهر حال فرمایي چې د جمعې پورې باندې به بیا د جناتیونو ته خاص کړو خاص وصول ورکړلای شي په دغه حالات کې بیا خاص چې د دې د شکل نام بدل شي نو خاص وصول به ورکړلای شي او ورته و فرمایي چې وس خپل پردې ته په دا وصول باندې په جنات کې لوړ شي تاسو یو خوان دې پورا ورنه دای چې سترګې پټاوي او زړه وړي هغه شي ته براسيږي نو په دا باندې به مرتا به وردريمي پلورتا به وردريمي بچیونه ته په دا باندې بچیونه سره به ملاقات کو خپلونه سره په دا اوس باندې ملاقات کو نو الله پاک فرمایي چې دغه نه ورسته بیا جنتیونه نه الله پاک کښتنه وکړو چې جنتیونه توسه تټل نعمتینا پیراشوا دای ورته وی چې یا الله باس می یار څو پیراشوا می کده جنات روکو می د غضب نه باج کړلې می کده چې کوم د الله نعمتینا نصیب کړل نو الله پاک ورته وی چې دغه نه ورسته یو بل نعمت هم ده دغه نه بهترین یو نعمت ده اسره وردوان من الله آب خدای پاک دا نعمت به توجه چې او جنتونه دا ټکانا د توسه ابد الابد شوا توسته به مرګ نه روچی او توسه نه به آینده زس کی خفاکینم نه همیشه د مو خوشالي به تو سره شامل حال دا لوی خبره دا په نعمت کې لوی نعمت ده او د مو دیدار هم توسته ملاويږي او همیشه به زه توسه نه په جنت کې خاصول و ویل په دنیا کې لږ تکلیف کړاو د مو احکام منلي وي مونږ ډور شوی وای په غیبه باندې دې وجنه دا بدلا مو توسته ده والله بصير بالعباد الله فخبر ده په خپل بندګونه باندې چې دا تقوا او دا فرزګری کو چا کې درېمي الله په یوه باندې خبر ده خو خدای پاک یې چې دې علامه زده تخایما الذين يقولون ربنا اننا آمنا دا هغه خلق دي چې دوی وایي چې اے رب موږ ایمان وروړای په تو باندې هر مخستان دا دې دوی سره مان ته بلا تراوی ایمان تجدید دی ایمان کو او دا کله پوچار آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دا ایمان نوایشي آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب دې سره تجدید د ایمان ورته ایمان سره نوای کیږي
یو دا وی چې الله می په تو باندې ایمان وروړای دا خلق بل ځای فغفر لنا ذنوبنا اے الله می ګناي نه بخشش کا می تا کا وړه ګناي نه وی کا جوړه ګناي نه وی کا غاټ وی کا آمدن وی کا قصدن وی خدای دې می دې ګناي باندې د اخ کلام کاش کا فغفر لنا ذنوبنا اے الله دې می ګناي نه معاف کا یو دا ټکا کو او دویم دا ټکا کو وقنا عذاب النار یا الله جزاء دې ور می توانو طاقت نه لري ډېر سخت هغه کډی ته چې ور وچوي نو پاکستي برداشت بیا د انسان نه کیږي اے الله دغه د یو وړي کا ور می نشي برداشت کولای به دوزخ ور خو ډېر سخت دی نو درې علامې دي د خلک یو دا چې خدای پاک ته د خپل ایمان جواب کوي چې الله می ایمان وروړی په تو باندې او دویم دا چې خدای دې می ګناهونه معاف کا او دریم دا چې می د جهنم د ور نه وسو